بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه. کوم د نهم مۍ واقعات چې شوي دي د هغې په شا خو دغه تاسو وګورئ عمران خان په یو کیس کې ونیول شو چې هغه 190 میلیون پونډ د پاکستان کې 80 ارب روپۍ جوړېدلې او دا هغه پیسې وې چې منی لانډینګ کې دا تللې وې برطانیې ته او برطانیې کې د برطانیې چې کوم کریمینل ایجنسی دا هغې په هغې کې دا ونیول شو دا پیسې چې دا د یو ملک دا په غلطه طریقه باندې برطانیې ته راغلي دي. بیا هغه پیسو په حواله د ملک ریاض وې هغې کې هغه وخت حکومت چې وزیر اعظم عمران خان و د هغې خبرې وشوې دا پیسې اوس د پاکستان حکومت ته واپس راشي ځکه چې هغې هماغه پیسې پاکستان حکومت له واپس ورکولې. نو په هغې کې شهزاده اکبر چې کوم د احتساب مشیر و د عمران خان د هغه په حواله هغه د هغې سره خبرې وکړلې او دلته کې د ملک ریاض سره خبرې وشولې. ملک ریاض د مخکې نه دلته د پاکستان سپریم کورټ د بحریې د ځمکو په کیس کې 464 ارب روپۍ هغه جرمانه کړو او هغه ته وینا شوه چې دا په دومره موده کې دا پیسې په سپریم کورټ کې جمع کړه. نو باید چې هغه پیسې 80 ارب راغلې وي هغه د پاکستان په خزانه کې جمع شوي ولس ته پیسې ملو شوي هغه پیسې راغلې هغه 80 ارب روپۍ او هغه د ملک ریاض چې کوم د جرمانې پیسې سپریم کورټ کې په هغې کې جمع شولې او د هغې په بدل کې په هغه وخت کې 548 کنال ځمکه د عمران خان له ملک ریاض واغېسته د الکادر ټرسټ دپاره چې د هغې 2 ټرسټیز دي یو د هغې عمران خان ټرسټي دی او یو د هغه ښځه بشره بیبي هغې ټرسټي د هغې په نوم باندې واغېستې شوه او د هغې سره 214 کنال ځمکه په بندیګاله کې واغېستې شوه او هغې سره دا معاهده هم وشوه چې دغه ځای په دغه ځمکه باندې یونیورسټي جوړېږي نور اب هم عمران خان له هغې جوړېږي. نو دا یو ډېر لوی سکینډل و چې په هغې کې عمران خان راګیر شو د هغې د کابینې نه باقاعده هغه منظوري اخیستې وه او د کابینې نه منظوري هم دغسې اخیستې وه چې یو چوټۍ وښوله چې دا په برطانیه کې پیسې دي او دلته به راځي او د دې منظور راکړي چې کوم یو وزیر دوه و چې دا کومې پیسې چې دلته کې راځي نو د هغې په هغې باندې هغې سنپ کړله او هغې ته خبرې وکړې به نور تپوس به کوي منظوري د هغې نه منظوري واخېسته او دستخط یې د کابینې په منرس باندې وشولې او بیا هغه د نیب کیس جوړ شو. تاسو وکتل چې په هغې کې نیب باقاعده هغه وارنټ وایست او هغه په هغې کې ګرفتار شو. په ګرفتارۍ په حواله چې چونکې په هایکورټ کې شوی په هغې حواله موږ دا ویلو چې د هایکورټ د پریمیسز نه د هغه ګرفتاري نه وه پکار نوره ګرفتاري د هغه د اسلام آباد هایکورټ هم قانوني ګرځولې وه خو د هغه ورکران په هغې باندې راووته هغه ټول خپل لیډرشپ راویستو او هغه د مخکې نه ویلي وو که دا یې څه وشي او د هغه ورکرانو د هغه ټول لیډرشپ چې دا ریډ لاین دی زموږ نو موږ په پاکستان په بله باندې واړو بالکل پاکستان په بله واړو. تاسو وګورئ د پاکستان په ټولو چوڼو باندې هغې حملې وکړلې د پاکستان په تاڼو باندې حملې وکړې هغې چې کوم قومي املاکو د هرې محکمې سره تعلق ساتو هغه د امبولنس پورې هغې وسېزل او دغه شانتې چوڼې ماتې کړې د هغې نه د هغې اسلحې یوړې لوټ مار یې وکړه مزارونه یې مات کړه د شهیدانو مجسمې یې ماتې کړلې دغه یو بالکل ناروا کارو شو. تاسو وګورئ ډېرو پولیټیکل پارټیو د اسټابلیشمنټ خلاف جدوجہد کړی عوامي پارټي خپل ټول تاریخ د اسټابلیشمنټ خلاف جدوجہد کړی که د انګریز اسټابلیشمنټ او که بیا پاکستاني اسټابلیشمنټ خو چرې هم په یو چوڼۍ باندې په یو تاڼه باندې نه ورغلي دي نه هغه مات کړي دي نه قومي تنصیباتو ته نقصان رسولی دی. دغه شان پیپلز پارټۍ په خپل وخت کې جدوجہد کړی د اسټابلیشمنټ خلاف. تاسو وګورئ مسلم لیگ په خپل وخت کې کړی دی د اسټابلیشمنټ خلاف جدوجہد خو یو هم چونکې دغه چوڼۍ چې دا د یو ملک د دفاع علامتونه او دغه چان تاڼۍ چې د امن او امان علامتونه نو په هغې باندې چرې هم چا حمله نه ده کړې دې هغه حمله وکړه چې نن د انډیا ټول چینل وایي او د هغې مبصرین وایي او د هغې سیاسي لیډرشپ وایي د هغې فوجي لیډرشپ وایي چې پاکستان سره موږ داسې نه شو کولی چې کوم سره عمران خان وکړو موږ نه په 15 کال یې کړي او نن بیا کولی شو او نن هلته خلک عمران خان ته سلوټونه پیش کوي د پاکستان سره په دښمنۍ باندې چې کوم عمران خان یو کار وکړو. نو تاسو وګورئ دا یو ډېر زیاتې شو یو ډېر غیر سیاسي عمل شو. البته په دې عمل کې چې کوم خلک ککړ دي او په دې کې چې څوک هم ګناهګار دي او دې جرم کې چا حصه اخیستی پکار و چې د هغې خلاف بھرپور کاروایي وشي او هغې له سزا ورکړل شي. خو که په دې کې کوم بې ګناه خلک چې هغه په دغه موقع موجود نه وو هغه سیاسي ورکران دي نو پکار دي چې هغې خوشي کړي شي هغې د اخلاص کړي شي د هغې خلاف کې فایرونه دې واپس واخیستي. بله خبره که په دې کې دې جرم کې کم ککړ دي
او هغه نن دا اعلان کوي چې ما پاکستان تحریک انصاف پرېښود یا مستفي شوم یا په بله پارټۍ کې شامل شوم او هغې هم په دې کې اخلاصیږي نو دغه هم د ملک د آئین او د قانون سره مذاق دی او دا هم د دغه حملور چې کومو او د هغې نیم حملور چې بلخوا کېږي او هغې بې ګناه ثابتېږي نو زه به دا ووایم چې څوک هم دغه پرېږدي دغه ګناهګار نو هغې هم د دې جرم کې شریک ثابتېږي نو په کار دا ده چې انصاف تقاضې دا دي چې چا جرم کړی هغې له سزا ورکړی شي او چې چا جرم نه دی کړی نو هغې دې اخلاص کړی شي هغې دې خوشي کړی شي